حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې پیغمبر علیه السلام فرمای چې په دې د اختر په ورځ باندې د چا د قربانۍ کولو اراده وي نو هغه لره پکار دي چې ویښته او نوکونه دي چې کوم دی دا نه کټ کوي د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې د اولنی تاریخ نه دی واخلي تر د قربانۍ پورې به دې ویښته او نوکونه چې کوم دی دا نه کټ کوي البته د یکم تاریخ نه د ذوالحجې د اولنی تاریخ نه مخکې چې کوم دی دا کټ کولی شي ویښته او نوکونه خو که د ذوالحجې اولنی تاریخ شروع شو یعنی د اولنی تاریخ د شپې د نور پرېوتو نه پس چې کوم دی ویښته او نوکونه چې دا وانخلي تر د قربانۍ کولو پورې نو دا د دپاره مستحب خبره ده وی ویښته او نوکونه دې ناخلي نو علما کرامو د دې حدیث پرانا کې او د نورو احادیث مبارکه او پرانا کې فرمایلی دي چې دا ویښته او نوکونه نه اغستل دا یو مستحب عمل دی دا واجب او فرض نه دی بلکې مستحب عمل دی چې په دې باندې سړی عمل وکړي نو اجر او ثواب پرې ډېر زیات ملاویږي نو چې د چا د قربانۍ کولو اراده نو هغه د ویښته او نوکونه ناخلي دا د هغه دپاره مستحب دی البته چې د چا د قربانۍ کولو اراده نه قرباني نه نیولې نو هغه ویښته او نوکونه چې کوم دی اغستی شي نو نوکونه دغه شان د سر ویښته د ترخ ویښته د نامه لاندې ویښته د بدن د هرې حصې نه چې کوم دی ویښته نه اغستل نوکونه نه اغستل دا مستحب عمل دی خو یاد لره چې کچا قربانی نیولې وي مثال په تور یا د قربانۍ اراده کړې وي او هغه په دې ورځو کې دنه ویښته یا نوکونه واغستل نو دې په دې باندې ګناهګاریږي نه دا یاد ساته چې دا مستحب عمل دی کدا کار یو کو نو ګناهګاریږي پې نه او نه چې کوم دی د په قربانۍ کولو کې څه خلل پیدا کیږي البته دومره خبره ده چې صرف د مستحب د ثواب نه چې کوم دی محرومه پاتې شو د مستحب عمل نه محرومه پاتې شو نو دې په ګناهګاریږي هم نه د چې کومه قرباني نیولې ده نو په هغې کې چې کوم دی څه خلل نه واقع کیږي قرباني به د بیا هم درسته وي قرباني به بیا هم صحیح وي که نوکونه یې واغستل نو عزتمندو په دې باندې چې کوم دی